بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربا ډاکټر ذاکر د پروګرام اولس غږ سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیلهمند یم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. سلامونه مې واخلئ. عزتمندو، نن زموږ سره په پروګرام کې زموږ ډېر ګران او محترم ملګری د بریکوټ بازار صدر میراجودین تنها صاحب دی. میراجودین تنها صاحب نه صرف دا چې د بازار صدارت کوي، بلکې دی ډېر په اخلاص او په مینه باندې د دغه دکاندارانو خدمت کوي او د ډېر وخت نه که هر څوک دته ودرېږي خو هغه ځکه نه ګټي چې دی دغه خدمت په رښتیا باندې کوي او د خپل بازار د دکاندارانو سره یو مینه او محبت لري او د هغوی په هر درد او په دوک کې شریکېږي. نو ځکه هغه دکانداران چې دي، هغه تاجران چې دي، هغه په دې اعتماد کوي او دله ووټ ورکوي او تر نن د ډېر وخته راسي میراجودین تنها صاحب د بریکوټ بازار دغه صدارت چې دی نو هغه د سره دی. میراجودین تنها صاحب پروګرام کې د تا هرکلی وایو. ډېره مننه د وخت راکولو. مهرباني. دا راته ووایه میراج صاحب چې بریکوټ بازار چې د ملکن ډیویژن هب دی، خو دلته کې د بازار مسایل چې مونږ وینو نو هغه همدغه شانتې دي. دا مسایل چې دي په حکومتي بنیادونو باندې دې ته څوک په ښه نظر نه ګوري. که یو طرف ته مونږ د هغې فوټپاتونو ته وګورو، که بیا د دې د بجلۍ مسلې وګورې، که بیا د دې د صفایۍ مسلې وګورې، خو د بریکوټ بازار چېرته مکمل د حکومت توجه چې دې ته نه وي، نو د دې وجه څه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. د ټولو نه مخکې ډاکټر ذاکر محمد صاحب ستاسو د میډیا د ملګرو انتهایی مشکور یم چې تاسو موږ له د دې خپلې میډیا په وساطت باندې د خبرو کولو مقرره کړه. نو ستاسو ډېره مهرباني. تاسو چې څنګه خبره وکړه نو یقینا دا کومه خبره چې ده نو دا زه په افسوس سره دا خبره کوم، ځکه نن تاسو سوال وکړو. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یاره نن په دې معاشره کې داسې خلک شته لکه ستاسو د میډیا د ملګرو په شانتې چې تاسو نن ما ته ووایې نو ډېر ښه فورم میلاو شو. د دې فورم دپاره ما د څه وخت نه چې کوم دی نو کوشش کوو، خو الله ته به منظوره نه وه. بهر حال نن الله پاک هغه زما هغه سوال قبول کو او ستاسو په وساطت سره زه په دې پروګرام رالم. دا د نن نه شپږ کاله مخکې چې کله NHA راله او NHA خپل کار داسې وکړو چې مطلب دا دی د خلکو نه روغ روغ دوکانونه واغستل او د بدقسمتۍ د وجې نه په معاشره کې داسې حکومت راغی چې هغه حکومت چې دی هغه عوامي نه دی. بالکل. که په حقیقت کې دا عوامي حکومت وی لکه پرون زه په یو ځای کې ناست وم او یو ملګری راغی او زما دا فورم یې چوت کو. په هغه فورم کې هغه دا خبره وکړه چې یاره لکه مطلب دا دی دا کم قانون دی چې تاسو په دکاندارانو پسې راوځئ یا چې کوم دی ټرفک اهلکار په بازار کې ولاړ دی او میلمه نه معاف کوي د بهر نه چې یاره زمونږ دا سواد چې کوم دی دا مخ په پورته لاړ شي چې د پنجاب نه د دې ځایونو نه خلک راځي. نو چې هغه دا خبره چوته کړه نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. هغه له ما هغه داد بیا داسې ورکړو چې یاره پخوا بدلته حکومتونه ول، د پیپل پارټۍ حکومت به و نو ته به ممتاز خان له لاړې هغه به ستا هغه فورم چوت کو او ستا سره به تعاون وکړو. دغسې ما خلک به فضل اکبر خان له لاړو د نیشنل پارټۍ په حکومت کې هغو به رالل امپیګان امنیګان غټ غټ خلک هغه رالل په دې تحصیل کې به پروګرام مدعو کو. دا به یې نه وي چې یاره ته ماله د نیشنل پارټۍ خلک راوله، هغه به یې وي عوام الناس راوله. په هغې کې به مسلم لیګ رالل، مونږ به ولیدل قومي جرګه به راله، مونږ به پکې رالو، هر سړي به خپل فورم چوت کو، د هغه مسلې حل به راووتو. ما یې دغسې په مسلم لیګو کې به خلک عزیز الله بداله لاړو. ما یې د بدقسمتۍ د وجې نه داسې حکومت راغلی دی چې مطلب دا دی مونږ ته پته نشته چې یاره چا له لاړ شو، چا ته دا خپل فریاد وکړو. نو کله چې NHA خبره مې دې پورې کوله چې NHA راله د خلکو نه قیمتي ځمکې واغستې، دوکانونه یې وران کړل. نن شپږم کال دی زه په افسوس سره دا خبره کوم چې د بیوټیفیکیشن دپاره
د صوبه حکومت د طرف نه ما اخبارات کتلي دي، ما د سوشل میډیا په وساطت سره دا کتلي دي چې 18 کروڑ روپۍ وزیر اعلی صرف چې کم دی نو د بیرکوټ تحصیل دپاره ورکړي دي چې په دې باندې تاسو بیوټیفیکیشن وکړئ. اوس زه په افسوس سره دا خبره کوم چې 6 کروڑ روپۍ زما ټي ایم ای ته جمع شوي دي صرف د بیرکوټ بازار دپاره چې په هغې کې سټریټ لایټس دي، په هغې کې د نالو نظام دی، په هغې کې چې کم دی نو د سړک دا غاړې دي. خو افسوس یو خو مونږ له ټي ایم ای خدای پاک داسې راکړی دی چې الله پاک دې هغه له لویه ورځ ورکړي په هفته کې یو ورځ ډیوټۍ له راځي. نو که مونږ خواهش وکړو چې یاره ټي ایم او له لاړ شو د هغه سره میټینګ وکړو نه د زیارت په ورځ راځي، نو مونږ خو زموږ سره خو دونه ټایم نشته وروره چې د زیارت ورځې ته به مونږ انتظار کوو. نو ټي ایم او صاحب به راځي او بیا به د هغه سره هم کینو. دغسې که نور تو مطلب دا د ګراف وګورې نو مطلب حکومت پکې هغه دلچسپي نه لري په دې کار نه لري. جي اوس پرون ما دا سوچ کوم چې یاره زه یو پریس کانفرنس راغواړم چې د بازار په دې منځ کې دا پریس کانفرنس وکړم چې یاره دا خلک د دې خبرې نه خبر شي چې یاره اهمیت چې کم دی نو د تحصیل دیوال ته څه ضرورت دی. تحصیل په دیوال د دیوال روغ دیوال دی، روغ دیوال دی. لکه زه دا خبره په دې نه کوم چې یاره زه به د چا مخالف یم، زه مخالف د هیڅ چا نه یم. په دې تحصیل بریکوټ کې بلا شی پالټۍ دي، نیشنل پارټۍ والا قابل احترام پارټي د مونږ ته وینا وکړي، مونږ ولې د بازار په صدر په حیث ځکه ځو چې زمونږ د بازار تنظیم چې دی دا یو غیر سیاسي تنظیم دی، د دې د سیاست سره هیڅ کار نشته. دغسې د پیپل پارټۍ مشران ممتاز خان په درناوي سره پرون سوال جواب کړو، مونږ د هغه پروګرام له لاړو. دغسې مونږ د جمعیت العلما پروګرام لمزو، دغسې مونږ د مسلم لیګو پروګرام لمزو. که فرض کا موجوده کم چې په اقتدار کې پارټي د دې پارټۍ مونږ له دعوت راکو نو هو به وله مونږ په کثیر تعداد سره لاړ شو، مونږ به ورته د خپلې مسلې بیان کو. خو لهذا د دې اجر د ذاکر محمد صاحب تاسو له الله پاک په دواړه جانه باندې درکړي. زه به تاسو ته دا دوا کوم ځکه چې تاسو زه په دې پلیټ فارم باندې مده وکړم نو زه زما سره الفاظ نشته چې یاره زه تاسو ته خراج تحسین په هغه الفاظو سره پیش کړم. خو زه به صرف الله پاک ته دا سوال کوم چې الله پاک دې تاسو له درجات بلند کړي. ځکه چې دا مسله چې کوم دی نو زه دا وایم چې د تحصیل په دیوال پورې خټې تپلی کېږي الډي جوړ دی. مسله تاجر برادرۍ ته هم دونه مسله نشته، خو زیات کر عوامو ته مسله ده. عوام چې راځي زه ورته نه د دې نه علاوه صدر صاحب دا راته ووایه چې دغه لکه یو خو دا مسله چې فوټپات دی هغه دې ونه رغی، بیا د دې نه علاوه نور دلته کې نورې مسلې دي چې هغه داسې چې دلته کې کار پارکینګ نشته او څنګه چې تاسو ووایئ چې لکه پولیس تنګول کوي نو دا خلک چې دا ګاډي کم ځای ودروي، ولې چې دوی خو پلازې خلک جوړوي خو د پلازو دوی ولې اجازت ورکړي خو په هغې کې دوی دغه نه کوي لکه کار پارکینګ نه جوړوي دوی ولې اجازت ورکړي. نو په دغه حواله څه وایي؟ زه خو دا وایم چې د دې نه مخکې چې کوم ټي ایم اوګان زموږ سره تېر شوي دي فضلي ربي خان الله دې ورله لویه ورځ ورکړي، هغه په دې بازار کې چې کوم دی خصوصي ما ته به یې وي په ما پسې به یې ټلیفون وکړو وي صدر صاحب تو راشي چې میټینګ وکړو چې زه به رالم یاره ما وي څه کول غواړي، ما ته به یې وي بس داسې یو منصوبه راغلې ده او دا کار کول غواړي. نو د هغه سره ګورې وخت کې پیسې راغلې وي 6 لکه روپۍ وي، هغه 6 لکه روپۍ هغه ته ما د جومات ته لاره وښوه نو هغه دې الله خوشحاله کړي. هغه ما ته وي چې دا خو د جومات لاره ده خو زه سره دا نور مارکیټ هم ښکلی کوم. نو هغه یې په ټاپ ټایل باندې د نن نه 6 کاله مخکې هغه لار هغه په ټاپ ټایلو جوړه کړه او نن الحمدلله هغه لار دومره مضبوطه ده چې اوس هم موجود ده. دغسې بیا شکیل حیات صاحب پکې راغی، د هغه نه مخکې پکې نورشالي صاحب راغلی او د هغه سره یو 80 لکه روپۍ وي. ما ته یې وی چې د دې سره څه وکړم، ما ویره چې د دې بازار نه یو غټه نالۍ روانه کړه او خوړ ته یې وباسه، خلک به راته دوا کوي، دوکانونو ته به اوبه تلې. هغه نالۍ په 80 لکه روپۍ جوړه شوه. بیا 40 لک روپۍ شکیل حیات خان بیا پکې فضلي ربي خان دوباره راغی، هغه پکې فوټپات جوړ کړو ښه ښکلی او اوس هم موجود دی شته. دغسې شکیل حیات خان 11 لک روپۍ ورسره وي، هغه یې راواغستې په دې بازار کې ډسبینونه ولګول. دا تاسو چې نن د الله چوکینې په دې بازار کې د الله دا نوم چې لګېدلی دا په 11 لک روپۍ د الله پاک نوم دی، څومره بهترین نوم دی لکه مطلب دا دی په دې کروڑو روپۍ کمې دي خو چونکې هغه 11 لک روپۍ راواغستې. هغه ځای پرون ما د پیپل پارټۍ مظاهره و نو زه هغه ځای ته واوړېدم په هغې کې چې کوم دی په هغه وخت کې د شکیل په وختو کې د شکیل حیات صاحب الله دې ورله لویه ورځ ورکړي اوس په تیمرګره کې دی نو هغه داسې کار کړی چې دا بازار پې ښکلی ښکارېدو. پرون چې زه هغې ته ما وکتل سپو پکې دونه ګندګي جوړه کړې د سپو
چې زه تا ته نشم ویلی لکه افسوس پې ماله راغی چې ما یا خدای پاکه لکه دا لا څنګه حکومت دی او دا لا څنګه پروګرام دی چې مطلب دا دو سره دا سیستم نشته چې یاره مطلب دا دونه لوی بازار صفا کېږي نو دا خس کې ځای دی پکې هم صفا شي. اسدر صاحب په اخر کې د حکومت نه مختصر ورته ووایه چې یاره څه مطالبې دي چې یاره دا کول ضروري دي پلانې شی دی پلانې مختصر راته دا ووایه چې یاره څه ضروري دي چې هغه کول دي د حکومت نه زمونږ چې ډېرې مطالبې دي خو یوه مطالبه چې زما دا ده خاص کر او خاص ورته کومه چې لکه مطلب دا د پیسې جمع شوي دي ټي ایم ای ته چې کوم دی نو منظوري شوي دي او پراسس شوی دی هر څه شوي دي خو صرف د ټیکهدار نه پاتې ده چې ټیکهدار ورته ځکه چې په دې بازار کې ګوره د فوجیانو د آرمي په دغه سره چې کوم دی نو په اکرام سره مونږ ته 14 تنې داسې لګېدلې وي چې هغې به د شپې رڼا کوله د هغې دا شپږم اووم کال له هغه ناکاره شوي دي بیټرانې د خلکو وړي دي هغه بلپونه د خلکو وړي دي هسې ستنې د سړک په منځ کې ولاړې دي شپږ کاله وشو د شرم خبره ده نو زه دا وایم چې د بیوټیفیکیشن دپاره چې دا کمې پیسې مقرر شوي دي لهذا زر تر زره دي زه د حکومت وقت نه دا مطالبه کوم چې په دې د دوی عزت جوړېږي زموږ پیسه مونږ خو که دا داسې وران پراته هم زمونږ کار کېږي او که روغ شي هم به زموږ کار کېږي خو خلک به دو ته دعاګانې کوي او د دو نوم به پرې اخلي او مونږ به یې خلکو ته په ګوته کوو چې یاره مطلب دا د موجوده حکومت دا کارنامه وکړه نو مطلب دا دی نکاسیاب دا نظام دي درست کړي په دې بیوټیفیکیشن په دې پیسو کې 6 کروڑ روپۍ لوی شی دی او پوری طور دي دا جوړې کندې دي ډکې کې ټاپټایل دي پې د سره نه لګوي هسې ډک دي چې او سمټ دې پې واړی چې ګاډي پې ښکلې ودرېږي نو خلک به ورته دوا کوي. ډېره مننه صدر صاحب ستا د خوږو خبرو عزتمندو لکه څنګه چې صدر صاحب وي پکار ده چې حکومت د بریکوټ بازار ته توجه ورکړي ولې چې دا د سواد ګیټ وی دی او چې دا ښکلی نو په دې به حکومت ښکلی ښکاري په دې به د دې ځای ایم پي ای ښکلی ښکاري د دې ځای وزیر د دې ځای هغه حکمران ډله به پې ښکلې ښکاري لهذا د ده چې کمې ګیلې دي د ده چې کم مطالبات دي دا بالکل جایز مطالبات دي د بریکوټ بازار چې دی دا د ملکان ډیویژن هب دی دا چې ښکلی نو په دې به زموږ د ټولو رنګ ښکلی ښکاري په دې به سواد ښکلی ښکاري خپل کوربا ډاکټر ذاکر الله د بل پروګرام پورې اجازت ورکوي د الله په امان.